جادو په وجه باندې د بعضې کسانو بدن باندې هغه بلو ټیک نشان جوړیږي، مطلب نشانونه پې جوړیږي، شنه غونته نشانونه جوړ شي، کله ملا باندې، کله خپو باندې، کله پنډو باندې، کله په خېټه باندې. د بعضې کسانو بدن باندې بلیډونو غونته نشانونه راښکلی کېږي، مطلب چا چې بلیډونو باندې سوري کړي وي او سیرلي کړي وي. نو دا عمل نن سبا په ډېرو خلکو باندې دا شی عام دی او ډېر ملګري هغه تصویران هم رالیږي او دغه رنګې ویډیوګانې هم رالیږي. بعضې کسان وایسونه هم کوي چې زموږ بدن باندې داسې شانتې نشان لګي، داسې شی راسره کېږي. د جادو علامت ما مخکې هم ډېر زیات ښودلي وو، خو بهرحال جادو کې دا هم راځي چې کله جادو په انسان وشي، جادو په وجه باندې جادوګر جنات مسلط شي د انسان بدن کې، نو هغه دغه شانتې بیا نشان بدن باندې جوړېږي، بدن خرابېږي ورسره او زړه تنګېږي، سر باندې بوج راځي، هر ځای کې غوسه ورځي ده. بعضې خلکو په بدن باندې هغه کپړې هم شتېږي ورسره، نو چې کله کپړې نوې جوړه واچي د بدن باندې هغه جوړه اوشتېږي، کپړې اوشتېږي د بدن باندې. نو دغسې مسله چاته هم وي او په دې کې دې ګرفتار شوي دي، ختمولو دپاره ته بهترین او نایاب او زبردست عمل ښیم. عمل هم قرآني عمل دی، قرآن مجید آیات دی، 4 سپاره ده، 153 نمبر آیات ته. بعضې ملګري 153 نه پېژني، مطلب کم ملګري ساده پښتو وایي، نو 153 آیات دغه دی. دا به په شرشمو تیلو باندې 14 کرته وایي 14 بار. آیات مبارک دا دی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد اهمتهم انفسهم. تر اخره پر دا آیات ویل کېږي 14 بار، 14 کرته ویلي، اول او اخر 3 کرته درود شریف ویل. په تیلو باندې به دم کې او تیلو باندې ټول جسم مالش کول، ورځ کې 3 ټیمه بدن مالش کوه، نو ستا بدن باندې هېڅ قسم نشان به نه جوړېږي. که بدن کې جادو وي یا جنات وي، نو جنات دې سره هم سوځي یا ختمېږي ورسره، او که جادو وي جادو هم هغه رد کېږي.